السلام علیکم ناظرین، زه بادشاه خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. ګرانو کتونکو، زمونږ په معاشره کې ډېرې داسې خبرې مشهورې شوي دي، خاص کر په د پنجاب او په سند کې. دا کم مزارونه چې دوی په خپلو لاسونو باندې جوړ کړي دي، دوی وایي چې دا اولیا دي او دا اولیا زمونږ دپاره هره مسله حل کولی شي او زمونږ د دې ولیانو د قبر نه او موږ د دې ولیانو د قبر نه سوال کوو او دا ولیان چې دي نو زمونږ دپاره د الله رب العزت نه سوال کوي. د دې وجه دا ده چې د دوی عقیده ده چې دا ولیان چې کوم دي، دا کم کسان چې مړه شوي دي، دا باباګان چې دي، دا چې کوم مړه شوي دي دا په دې قبرونو کې ژوندي دي. ځکه دوی زمونږ هره مسله هره خبره زمونږ اوري. لکه نن سبا چې داسې مناظرې دي، څوک وایي دا مړي ژوندي دي او څوک وایي دا مړي اوري او څوک وایي چې نه اوري. نو په دې دا مستقل طور عقیدې دي. دې خلکو دا عقیدې رایج کړي دي او دا عقیدې چې کومه دي نو دا د قرآن او د سنت نه بالکل مخالف دي. ځکه چې الله پاک په دې قرآن کې فرمایي چې دا مړي چې کومه دي نو ته دې مړو ته اورول نشي کولی. ته دا مړي چې کومه دي نبي صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ته دې مړو ته اورول نشي کولی. د دې نه دا معلومیږي چې یو سړی مړ شو نو هغه اورېده د کوم ځای نه کوي. نو ځکه د دې خلکو دا عقیده جوړه شوې ده په دې مزارونو کې دا رشونه مزار ته چې چېرته په دې لاره باندې تېرېږي یا په رکشه کې یا په ګاډي کې یا په بل څه موټرسایکل نو لاس اوچت کړي او سلام ورته وکړي، ته به وایې چې یاره دا د دې نیکه د کوم ځای نه راپاڅېدلی چې دا سلامونه ورته کوي مړو ته. نو بله خبره دا ده چې د دوی دا عقیده ده چې دا مړي چې کومه دي دا په قبر کې ژوندي دي او د دوی سره کرامات دي. نو کرامات څه ته وایي او کرامات هم دوی پیژني نه. او د کرامات خپله معنی چې ده د کرم نه وتی دی. کرامات مطلب عزتمند ده، عزت لکه عزت. نو عزت خو الله پاک هر مسلمان له ورکړی دی. څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې په دې 5 څیزونو باندې یقین ساتي نو هر مسلمان له او بیا نیک عمل کوي. داسې نه زمونږ په شان دي چې مونږ صرف په خوله مسلمانان یو او نور زمونږ چې کومه ده نو عملي کارکردګي نشته. پس کلمه م ویل ده او نور څه نشته. کلمه م ویل ده او عمل نشته. نو په دې باندې خو یوازې کار نه کېږي. نو یو خبره دغه شو، دا خبره رانه ډېره اوږدېږي خو دا به زه را لنډه کړم. او بله خبره په دې سوشل میډیا باندې داسې کسان ما ولیده چې هغه وایي چې یاره ته دا پلانې وظیفه وکړه، نو دا وظیفه چې کومه ده نو ستا به دا کار وشي. دا بله وظیفه وکړه، دا بل کار به ستا وشي او هره مسله به دې په دې وظیفو حل کېږي. نو وظیفې چې کومه دي د قرآن نه چې کوم آیاتونه او سورتونه دي یادوي، نو دا سورتونه د دې دپاره نه دي راغله چې تاسو دا سورتونه ووایئ او تاسو بیا خپلې مسالې حل کوئ. دا د عمل دپاره راغلی دی او دا د الله رب العزت خبرې دي او موږ ته یو خط دی چې دا د کتاب په شکل کې راغلی دی او موږ له دا پکار دي چې موږ دا په خپل زده کړو او نیک عمل پرې وکړو. په خپل زده کړو اول زده کول لازمي دي او بیا په دې باندې موږ عمل وکړو نو انشاءالله موږ ته به دا کتاب چې دی نو دا به غټه فایده راکړي. نورې خبرې زمانه اوږدېږي. یو عالم په دې سوشل میډیا باندې ډېر مشهور دی، نو راځئ چې د هغه نه دا بیان واورو. مفتی محمد منیر شاکر صاحب دا بیان به زه هم واورم او تاسو هم واورئ. راځئ چې واورو دا بیان. وما منعنا او نیو من کړي منګه ان نرسل بالآیات د لېږلو د نشانونا. آیات نشانی معجزات چې خلق ورته کمالات وي، یره ناشنا کرته دې وکړه. الله فرمایي منګه د دې نشاناتو لېږلو نه نیو منع کړي الا ان مگر دې خبرې منع کړي په دې وجه یې نه لېږو کذبا بها الاولون چې دروغ جن کړیو دې لرا مخکنو خلقو. الله فرمای مخکې داسې زمانه تېره شوې ده د نورو انبیاء کرامو
چې هغو خلق لا معجزات خودلی دي خو بیا هم چا منلی. ایوې ښځې خاوند سره معامله وه مشهوره خبره ورته وی چې خلک بزرگان دي او خلک چې کوم دی په هوا ګرځي او ټپوسه تا تر اوسه پورې هېڅ دنیا ورانه نه کړه. نو خاوند یې یوه ورځې بار وتلی دی او څه چې شی به یې کړي وي په هوا راغلی دی په دې کور باندې تاو را تاو شوی دی. نو چې دی کور ته راغلی دی ښځه یې ورته وایي چې نن بیا یو ځوان په هوا کې د غشي په شان روان او ته ګرځه بس تش ممپلي ټسوه. هغه ورته ویلي چې ودې لیده؟ هغه ورته چې بلکل مې ولیدی چې هغه دا ځوان و. وی ښه ځکه دې خپې داسې ځوړندې ځوړندې تلې لکه چې مړه کومتره یې خدای دې غر کړه. نو بیا یې هم ونه منه. اول وی چې د غشي په شان سړی روان و خو چې ورته وایي چې هغه دا ځوان وایي چې ښه خدای دې غر کړه ځکه داسې کوږ وږ روان. نو څوک دی چې نه مني هغه دې نه مني. که څوک خبره مني د قرآنیت په وجه به یې مني د الله د حکم په وجه به یې مني. او که په دې وجه یې مني چې دعا یې قبوله نه شوه که نه زه دې څنګه بزرګ ومنم په دعاګانو مې چړو ونه مني. دعاګانو قبلول دا د بل چا کار دی. بارانونو ورول د بل چا کار دی. اسمانونه ښکته راوستل مر او سپوږمۍ ښکته راوستل او ځمکه بره خېجول دا د بل چا کار دی. دا منګه پیغمبر هم نشي کوي ملائکه هم نشي کوي. زه او ته څه شی؟ نو الله فرمایي منګه دا کارونه نه کوو ځکه چې دې باندې ډېرو خلکو پخوانه تکذیبونه کړي دي چا منلی نه ده. ولې دا څومره بې دینه خلک چې دی دا د کرتبونو ډېر شوقیان. سن 1965 کې یو جنگ وشو د پاکستان او د هندوستان ټولې دنیا ته معلومه. په هغې کې د پاکستان نوجوانانو ډېره توره وکړه ډېر د سربازي ولګوله وینې یې ورکړې سرونه یې ورکړه او جنگ یې وګټ. په کار خو دا وه چې کریډټ چا ته میلاوی؟ هغو نوجوانانو ته میلاوی چې کومو خلکو د سربازي ولګوله وینې یې ورکړې سرونه یې ورکړه ځوانۍ یې خواورې کړې. ځوانې ښځې کونډې شوې میندې بورې شوې بچي یتیمان شول هر څه یې لاړل. د چا قبرونه شته او د چا نشته. خو د پاکستان مسلمانانو څه وی دا خو پلنکې ولي په دې وخت کې یاره هغه په دې ځای ولاړ و لاس یې بره نیولي و. دا خو ټول د هغه کرامت و. ای په شرمونه وشرمېږې بې غیرته قومه بې ایمانه قومه. ته ټول عمر د مشرکانو عقیده لري. بیا سن 71 راغی. په سن 71 کې هغه ټول بزرګان ژوندي وو چې کوم په 65 کې خلکو وی چې دا دوی ګټلی دی. دوی خو داسې مخ کو ایو وی چې کاسه پرته وه او په خوارزم ښار باندې یې کېښوخه. های پروردګار عالمه نو زه څه وکړم؟ زه دا مسلمان څنګه پوهېږم؟ او بیا وایي چې کتاب لیکلی دي. نو کتاب لیکلو سره شی جایز کیږي یا ثابت کیږي؟ ته کتاب خو که د الله کتاب لیکلی وي خو بیا له خبره ده. او که ته دا کتابونه راخلې چې دغ کې لیکلي دي او دا پلانې کتاب دی او تا د ده نوم نه دی اورېدلی او دا پلانې کتاب دی تا یې نوم نه دی اورېدلی موږ یې د سره منو نه. نوم څه خبره ده؟ موږ څه شی منو؟ صرف قرآن. موږ صرف قرآن منو. قرآن نه بهر به څه اله منو چې قرآن ورته اشاره وکړي. په خبره پوهېږي چې قرآن اشاره وکړي چې دا غوا ده موږ غوا منو چې دا غوا ده بقره یې ورته ویلې ده. په خبره پوهېږي قرآن خنزیر ویلی دی موږ یې منو چې خنزیر دی قرآن ویلی دی. کلب سپي ته وایي قرآن ویلی دی موږ منو چې سپی دی. خبره پوهېږي دا نور کتابونه دی موږ نه منو چې پلاني کتاب لیکلی دی او تا یې نوم اورېدلی دی او که نه. نو هغه ټول اولیا او بزرګان چې دا دوی وله هارونه اچول دا په 71 کې وو. ولې دی بایله جان؟ ولې دی بایله؟ دا دغسې قوم دی چې څوک سرونه ورکي هغو ته کریډټ نه میلاویږي
بل ورځ په دې تنده ډیم دی که څه دی په دې کوهاټ کې تنده ډیم کې وړه وړه طالبان ډوب شول څو میاشتې خو به کېږي دي خلکو ته به پته نو په هغې پسې لمبوزن ریسکیو وله ورته وایي که څه بلا ورته وایي هر یې خبرې نوم انګریزي دی چې ځان له کنځلو نکو چې ریسکیو څه ته وایي بس نه چې څه بل څه ووایو دا راغلل د سر بازی یې ولګولې 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې یوه ماشوم پسې اوبو ته لاندې ننوتل خپل سرونه یې قربان کړل خو څوک څو ورځې پس او څوک څو ورځې پس کسان یې راوایستل کریډټ چاته میلاو شو یاره وی هغه د کربوغي پیر راغی که نه هغه دعا وکړه دې سره راووتل هلکه کربوغي پیر خو هره ورځ دعا کوي چې پروردګاره مسلمان د مصیبت نه وساتې د هلکان ډوب ولې شول د خو ویلي وو چې مصیبت نه یې وساتې هغه خو هره ورځ دعا کوي چې پروردګار عالمه د مدرسو والا د تمامو فتنو د مشکلاتو نه وساتې د مدرسې والا ډوب ولې شول هغه دا دعا ولې نه کوله چې خدای را ژوندي کړي خدای ژوندي رو دا قوم خار دی خار دا څه شی دی دا غوی قوم دی دا ناپویه قوم دی څوک چې سربازي ولګوي څوک چې قرباني وکړي څوک منډه وکړي هغه ته هېڅ نه میلاویږي یاره وي په هغه کې جګړه وه عراق کې یو ملا په پاکستان کې تقریر وکړه وایي چې دا عراق وهلی شي هلته د امام ابو حنیفه غونې بزرګان دي وی چې دوی میزایل ولي هغه هغلته روغې بند کي چودیږي نه اورېدلی مو تقریر وی چې عراق وهلی شي وی والو که وی نه والو هلکه وی والو که نو دا خو تا هغه خپل امام ابو حنیفه یا کم چا بزرګان دي چې یادول هغه خو دې وشرمول که دا جنګ هغوی ګټلو خو هغوی خو بایله و دا الله بندگانو دا قوم داسې دی نو رب العالمین دې آیت کې دغه خبره کوي یو آیت کې لویه فلسفه پټه ده مسلمان یې په څه غولولي دي دا آیت چې وایي که نه کومه معشوقه دي چې زړه کې نیولي که نه او دا آیت 41 ځله ووایي کور له بدله راځي د سترګه به هم داسې پټه کي کېنه ټسو کېنه چې داسې په دې آیتونو باندې معشوقې راتلی ستا کور کې به اوس دا کږه وږه عینو غینو ولا ښځه نه وه ناسته سمه بې بغیرم خپیری به دې ښځه وه ته دې خپله ښځه وګوره چې د لیدو نه ده او خلقو ته آیاتونه ښایي ناستې په فیسبوک کې د 2.5 روپو د موبایل ځان ته نیولی دی او خپل ویوز دي که څه شی دي دا زیاتولو دپاره وایي چې دا آیت چې وایي که نه رزق به درته غیبو نه راځي نو تاله ولې نه راځي د غیبونه چې ته د موبایل ته ناست او د یوټیوب 5 روپو ته ګورې خو ته دا آیت ووایه چې ته په جهاز کې روان وي لویې فکټرۍ دي وي د یو ملک بادشاه شي او موږ ته ووایي چې په دې آیت زه ورسېدمه د پلنکي ملک بادشاه شو دا عوام دی پسې ورپسې یاره چې به وظیفه یې راته ښودلې ده خفه کېږی ما دا موږ چې ګوره دا دومره غوسه کېږو که نه دا ټولې نخرې موږ کړي دي داسې لیوني موږ هم ډېر تېر شوي یو ته په خدای یقین وکړه چې په دغو شیونو هېڅ کار نه کېږي چې په کېدی بیا څه خو دا آیاتونه دې کې الله موږ ته د دنیا او د آخرت د کامیابۍ رازونه ښودلي دي دا د دنیا د ګټلو دپاره نه دي آیت الکرسي کې د الله تعالی لویي ذکر ده چې ته به ما څنګه منې زه څوک یم زما په باره کې به ته څه تاثر لرې چې زما څنګه رب دی الحی دی القیوم دی لا تأخذه سنة ولا نوم دی تا ته نه څه شی جوړ کو لډو وی سارې ووایه بیګا پورې به دې خدای ساتي بیګا یې ووایه ساره پورې به دې خدای ساتي ته په ځان باندې ووایه ما له کوتک ته ودرېږه چې کسې تا څنګه ساتي راځه که نه دا ګزو دا میدان خبره ختم په ځان باندې دا ټول آیت الکرسي نه پوره صورت یاسین هم ووایه او د قرآن کریم ټول په ځان چف که ما له کوتک ته ودرېږه ته ګوره چې ته خوږېږې که نه هلکه دا قرآن کریم دا زغره نه ده دا قرآن کریم مورچه نه ده دا قرآن کریم نوٹ نه ده دا قرآن کریم لډو نه ده دا چای چینی نه ده دا دغو کارونو د پاره نه دی راغلی دا چې د کم سیز د پاره راغلی دی د الله پیژندل
چې پته الله ور باندې و پیژنې بیا په هغه طریقې زندگی تیر کی نو دنیا کې به هم د ډیرو مشکلاتو مصیبتونو نه په هغه طریقو بچ شي. د ویلي دي چې چاله کنزل مکوا نو څوک به د خولې کې غاښونه نه ماتوي. د ویلي دي چې پردو جنکو ته مګوره نو څوک به د کوټه کې نه تړي. د ویلي دي چې مړی مکوا نو څوک به د نه پانسی کوي. نو په دې خبره چې عملو کې زندگی به د سوک سره تیریږي که نه. تاله به څوک مخ در واړی ته چې چاله کنزل نه کوي، چاله بغض نه کوي، چا سره حسد نه کوي، د چا ښځې ته نه ګوري، د چا حق نه وهي. په ایمان وایه دا ټوله دنیا به دې په دې ځای ګرځوي که نه. دا کمال پکې دی. نور دا خبرې نشته پکې چې ته وایې زه چفکې وکړم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل. څه چل دی؟ یاره جي سبا مې جج سره تاریخ دی هغه راته وی دا پیر صاحب چې دا ووایي چې جج ته ور مخامخ شي جج به ګونګی شي. چې ججان په جاء الحق وزهق الباطل سره معامله ګټی شوی که نه په سپریم کورټ کې به بابراوان غونې وکیلان خلکو په 5-5 6 لاک نه نیولی. زما مازغه خراب دي چې 6 لاک ورکوم. جاء الحق وزهق الباطل خو ماله راځي چفکې به پې وکړمه جج به ګونګ شي وکیل به هم ګونګ شي. مسلمانو کم ځای ته ورسېدی کم ځای الله درله کتاب را لېږلی څه له و جوړ دی ته څه کړل. د پراټو کتاب نه دی، دا د بسترو کتاب نه دی، دا د جنگونو کتاب نه دی، دا د کرتبونو کتاب نه دی. دا د الله کلام دی. دی کې الله ترتیب ښودلی دی چې په دې ترتیب ژوند تېروي، ژوند به دې خوږ وي، آخرت به هم وګټې. او که دې ترتیب نه دی خلاف وکړو داسې دې وکړو دنیا به دې ترخه وي. کله به چا وهلی وي سر به دې ګنډلی، کله به چې کوم دی چا در باندې لاس مات کړی وي، کله به دې 22 غاښونه مات وي، او کله به ګوره دا ترتیبونه ښایي. دا د زندګۍ چل ښایي چې ته به دنیا کې وخت څنګه تېروي بیا به بچ کېږي. ته چې باران شي را به شي برانډې لاندې به ودرېږي بیا به باران نه بچ شي. په دې نه بچ کېږي چې مینځ کې ودرېږي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو چې باران به راباندې نه راځي. ته خو 6 ځله چوپ کړه پتا خو دې باران ونه لګي به که نه به لګي. څه لیونی یې بس الله دې رحم دې مسلمانانو ته دې الله هدایت. دا کتاب سوچه داسې کتاب جوړ کړی دی چې دا د ثوابونو کتاب دی. یره جی او زمون کور کې سهار هم تلاوت کیږي بیګام تلاوت کیږي انشاءالله برکتونه به نازلیږي. سوچم چې ونه کې یره زما ښځه چې سهار را پاڅي 2 سپارې تلاوت کوي، زه چې را پاڅم 4 سپارې تلاوت کوم، زوی مې چې را پاڅي هغه دومره نه په لمو کې دومره تلاوت انشاءالله الله به مهربانه شي. سوچم چې ونه کې. الله فرمایی چې دې قرآن مطابق زندگی تیره که زه به مهربانه کېږم. په ویلو نه مهربانه کېږم، په ویلو نه مهربانه کېږم.